زمارونو سو جمعونه میں د نصیحت او د تذکیر په بنیاد د یو څو خبرې شروع کړې وې د ځنکدن د قبر زندگی د قبر نه پاسېدل او د حساب کتاب د میدان خبرې او بیا 13 جمعه د دوزخ بعض حالات میں ذکر کړي نن میرے تر سورۃ الرحمن یو سو آیتونه وې د دې آیاتونو کې الله پاک د جنتونو ذکر کوي او دا جنتونه الله خپل نیکانو بندگانو له مقرر کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما خپل نیکان بندگانو له هغه خوشاله مقرر کړي دي ما لا عین رأت یو سترګې د هغې تفصیلات نه دي لیدلې یو غوږونو د هغې پوره تفصیلات نه دي اورېدلې او نه د هغې تفصیلات او د هغې خوشحالۍ د انسان زړه کې تېرېدی شي دا د خدای نیکان بندگان څوک دي چې الله دا خوشحالۍ مقرر کړي دي او دا جنتونه الله مقرر کړي دي دا هغه خلق دی لمن خاف مقامه رب جنتان چې دی د خپل زړه کې د الله یره ساتي ما 13 جمعه او بل جمعه درته وې چې دا یره لکه ساتي چې الله سره به د قیامت میدان کې ودرېږم زه به الله له جواب ورکوم چې دا یره زړه کې رااله نو بیا هغې دپاره باغونه دي جنتونه دي او په دې آیتونو کې ما تاسو ته دغه جنتونو ذکر وکړو الله څه وایي دا الله انسانانو ته یو پیریانو ته وایي فبأي آلاء ربكما تكذبان اے پیریانو اے انسانانو تاسو دا الله کم نعمت نه انکار کوي او د خدای کم نعمت دروغجن ګڼئ موږ د خدای یو نعمت هم دروغجن نه ګڼو حضور پاک صحابو تو فرمائل ویدا صورت میں بیگا پا پیریانو تلاوت کو ما چی سنگ تاسو تا دا جنت دا بحث تلاوت کنو حضور پاک فرمائی ویدا ما پیریانو تا تلاوت کو دیر خکول جواب ریک را کردے دیر خکول جواب را کوي تاسو آغا جواب را نکو چی ما بکلوی چی فبأي آلاء ربكما تكذبان چې تاسو د خدای کم نعمت دروغ جن ګڼئ د کم نعمت دروغ تکذیب کوئ نو پیریانو به څه وي لا نکذب بنعمک ولا نکذب بآلائک یا رب خدای موږ ستا د نعمت تکذیب نه کوو موږ ستا نعمت ته دروغ نه وایو دا موږ حقیقت ګڼو چې ستا نعمتونه شته په دنیا کې هم راکې او په آخرت او په جنت کې به هم راکې نو تاسو به هم داسې موږ به هم داسې وایو چې الله موږ ستا د نعمت تکذیب نه کوو پروردګار تا چې کوم نعمتونه موږ له دنیا کې راکړل موږ اقرار کوو خو موږ شکر ادا نه کوو او تا چې کوم نعمتونه د جنت په شکل کې او د جنت د خوشحالو په شکل کې موږ له ساتلي دي الله موږ منو زموږ ایمان دی موږ تصدیق کوو تکذیب نه کوو ورسره ورونو دا سوال مو کو چې خدای دې سورۃ الرحمن کې او قرآن شریف کې د کومو جنتونو او د جنتونو د خوشحالو ذکر شوی دی نو الله موږ جزانانو له مفتو کې راکا پروردګار زموږ اعمال د دې قابل نه دي زمون صدقات د دې قابل نه دي زمون منځونه او زمون روزې د دې قابل نه دي زمون ذکرونه او زمون ایمان د دې قابل نه دی مون هغه چې د الله عبادت نشو کولی کوم چې د الله د شان سره مناسب دی مونږ بس یو حدیث کې راځي چې الله د اسمانونه ټول د فرشتو ډک کړي دي یو ځل یې وفرمایل اتت السما اسمانونه چینګار کوي او مناسب دی چې دا چنگارو کی یو لیش زیدہ سی نشتا چې فرشتہ پہ اللہ تا پہ عبادت نہیں والا پا سجدو پر تیری اللہ پاک تا نو چې کله اسرافیل علیہ السلام بیلے و یو قیامت راشی دا فرشتے با دا سجدو نصر اچت کی
پر رکوع چې څوک دی هغې به د رکوع نه سجد اوچت کي چې څوک په کم عبادت کې دي د هغه عبادت نه به سرونه اوچت کي او څه به ووایي دې فرشتو کله نه د عبادت شروع کړی مړه زمونږ به څه عبادت دی دې فرشتو هغه وخت نه عبادت شروع کړی چې دا ځمکه لا نه وه پیدا او داسې عبادت کوي چې نه ولا خوب راځي نه ولا ستړی راځي هغوی نه ستړي کېږي لا یسأمون نه ډوډۍ ته حاجت لري نه اودسماتي ته حاجت لري نه غم خادی ته حاجت شته او نه خواهشاتو ته حاجت شته یو شان عبادت کوي لکه مونږ چې څنګه یو شان سایل خوب کې هم سایلو او په ویښه هم سایلو دقسې عبادت کوي یو شان بې ریا د الله د شان مناسب لیکن چې سر اوچت کي شپېلی سره څه به وایي سبحانکه یا الله ته د هر عیب نه پاکې ربنا یا ربنا اے زمونگا ربا ما عبدناک حق عبادتک اللہ ستا دا شان مناسب عبادت مونگ نہ کرد غیبه وای مونږ د څه عبادت دی نو د خدای نه به یو امید ساتو چې الله ایمان دې را نصیب کا الله دین سره دې زمونږ مینه نصیب کړه الله منځونو سره زمونږ مینه دې نصیب کړه عالمانو سره دیندارو سره زمونږ مینه دې نصیب کړه نو خدایا دا یو سوال به نه کوو چې پروردګاره مفتو کې دا ارستا مفتو کې را کړی دي مجانن نو خدایا مونږ تا نه سوال کو مفتو کې را دغه جنتونه راکاله او د جنت دا خوشاله مفتو کې راکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې دا نیکان خلق خو به اول کې جنت ته لاړ شي او چې کم بدان ګناهګاران دي دی به دوزخ کې غوټې خوري چې پاک شي نو ورو به الله جنت ته وباسي او بیا به الله پوره سزا نه ورکوي چې د منځونو نه کولو څه سزا ده او د روجو نه نیوو څه سزا ده او د حرام خورۍ څه سزا ده څه ناسبه عالمان سفارش کوي پیغمبران به سفارش کوي شهیدان به سفارش کوي عالمان حافظان دا به کوي او دا به ورو دا خلق الله څه به سزا ورکوي څه به د سفارش په ذریعه نرمي کوي نو وباسي به جنت ته په ټولو کې اخیری سړی چې الله جنت ته وباسي اخیری کس به دی با اللہ رو باسی نو دا جنت دا دوزخ پا غاڑا بے کینے چغی با یا خدای ما خورا دی دوزخ نو باسا چوے باسی را دوزخ پا دی غاڑا بے کینے نو لکسات با دی چپی چپ نو بیا با یا اللہ دی دوزخ کو دا اسوزولا دا ما مخی اسوزو پروردگارا لگ دا مخ کو زمارا دی دوزخ نوالا اللہ با تو فرمائی دا کار باو کم خو بل سوال باو کے وینا بل نکو وعدی با اوکی قسمون با اوکی چی اللہ بل سوال نکم خدا مخ میں لک دوزخ نواروا دیتا وسوزولا نو اللہ بولا مخ واری نو چی واری نو یو اونا بو تخکارشی دا غی سوری بی اغی سر بو بی دی بلکی وی چی خو سوال میں نو کمزور کردے دے چپ بی غگ بنکی شرمی گی با بیا بو یا اللہ دا غی اونی تخمی لک بوزا اے بنی آدم بل سوال باو کے دیڑے کی سوچ کئی چی بل سنگا حکم کبل کوما سے نا اللہ غصہ شی چی دوزخ نمی وستے بیا سوالو نہ کے اللہ بل سوال نہ کوما خدا یدا یوم قبول کا دغا لگی اوبدی یا خدا با اس کم دوزخ کی اوبد کم دی او دی سوری تبا لکینا اللہ بوی بل باو کے اللہ لبا عہود و مواسیق توبے قسمون بخوری چی بل نکوم اللہ زما توبہ وعدکم نو اللہ با فرشتو تا حکموں کی پریگے دیں اگے انہیں تبلار شید آگے سوری تبکین اگا بابا اس کی یخی لبے یخش دا تون اخلاص شو دا تندن اخلاص شو گرمین اخلاص شو دا انہیں سوری تکیناس چی دک نظرو کی بلد آگینا غٹا ونا بہت اخکارش ابا دا دینا گوری دا غیو بابا دینا دیر اعلاوی خشتبی دی بلکی ہوئی چی دا میں سغلتی اکلا چی دا میں گوختے ہوئی یا رمازکو نگوختا چی چتا اللہ غصہ نشی کہ ما دون احسان دا سلو کتلا پاکی داغ واری چپ بی بیا با اللہ تاوی یا اللہ اغیونی لمی بوزا دا دے سوری لگ کمزوری دے او بم دیر یخی ندی اغاو بدیر یخی معلومی گی سوری دیر علا دے اے بنی آدما نی دوکا بازا تا چی دون قسمون اخوڑل او دومرا توبی دے اکڑے چی بل بنکو بیا دی بل سوال شورو کا اللہ بس دا یو سوال میں قبول کا بل با اغواری زمان دی پخدستا پزاد قسمی بل نقواری
قسمونه قرآنونه چې څه وعدې وي هغه دې وکړي. الله به فرشتو ته وایي خبرې کې دلته ورسوي هغه ونه به ډېره خشته ګوره به وي خشته سورې به وي او به ډېرې اعلی دی به د هغې استعمال وکړي د هغه اوبو د هغه اونې لږ سات به چپي 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 د جنت دروازه به ورته راښکاره شي. یا الله ما خو د جنت چپ پی بیا بو یا الله د جنت دې دروازې ته خو مې نږدې کا. دې غریب د جنت سوال نه کوي یریږي به چې جنت ته زه چې تتلی شم ټول عمر مې دوزخ کې تېر کا. الله غصه نشي یا الله د جنت دې دروازې ته خو ما نږدې کا چې داسې د خپل دوستان پکې ووینم مسلمانان ووینم دا خوشحالي خونم. بنده بیا به بل سوال وکړي څومره قسمونه دې خوړل څومره وعدې دې وکړې چې بل سوال نه کوم او بیا کې خدای نو ما نه سپېره ولې جوړې چې دلته ناست یم خو سپېره یم که نه چې دوا مې نه قبلې خو سپېره یم که نه الله ما بخته ورکړه. دا سوال مې ومنه زما د قسم یې قبل مې وکړو. بیا قسمونه 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 به الله ته وخوري وی ښه جنت دروازې ته مخامخ کې د جنت دروازه ډېره غټه ده هغې ته مخامخ کې جنت وویني بیا په ځان کوم ځای پوهېږي د جنت خوشحالۍ وویني د جنت په حورو نظر ولګي او د جنت په خوشحالو چې دې نظر ولګي چپ پی نو بیا به یا الله د جنت ته خو مې وردن نه که. الله به وایي تا چې دونه قسمونه خوړل دومره وعدې چې دې کړي دي نو یا الله ما نه سپېره مه جوړوه که نه جنت نه چې باري خو سپېره وي یا الله ما وردن نه که جنت ته پوټې غوندې مې وردن نه که لږ غوندې ځای پکې را که پروردګاره خو وردن نه که. نو الله وایي ما اغدرک یا بني آدم اے د آدم زویه څه دوکه باز دی څه دروغجن یې دوکه باز دی څومره وعدې دې وکړې او بیا هم وعده ماته دومره دوکې. نو نبی علیه السلام مبارک وخندل صحابه ته نو صحابه